پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاث فيهن البرکه. درې شیانو کې الله رب العزت د انسان لپاره برکت خولی دی. مختلف اشیاء دي په دنیا کې د انسان د زندګۍ لپاره، لیکن درې شیونه داسې دي چې الله رب العزت پکې خامخا د انسان لپاره برکت ګیدي یا خولی دی. یو البيع الى اجل، په نسیه باندې چا څه اخیستل خرڅول کول. ګوره چې کله ته کار سټارټ کې کاروبار کې، نو کاروبار کې کله پیسې نغدي راځي، کله شی په نسیه، کله قرضي. نو چې ته کله دکانداري کې، کله بزنس کې، نو کله به پیسې نقدي او کله به په نسیه باندې. نو چې ته داسې دکانداري کې، نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د نسیه باندې شی ورکول په دې کې الله رب العزت انسان لپاره برکت ګیدي. دویم المقارضه، د چا سره مصاربت کول. تاسو پیسې در سره ته په خپل نه استعمالي خو دی، ته چېرې دا پیسې ورکې چې هغه استعمالي تانه پیسې درکې ځان لې پکې علي. نو په دې کې انتهایی الله رب العزت انسان لپاره برکت کیږي، ځکه چې ستا پیسې ته په خپل نشي استعمالولې، یا په کار نه پوهېږي، یا سټیم نشته، یا بل څه کار کې مصروفه، هغه پیسې راواله چاله ورکړه چې بل کس استعمال کې طالب هم پکې پیسې درکې، ځان له هم پکې څه ګټي. نو په مصاربت کې الله رب العزت انسان لپاره برکت خولی. دریم میاناروي کول. زندگی داسې ده که ته بیخي غریبي کې، چمتوب دې ته ویل کېږي چې بیخي چمتوب کې نه په خپل خوري نه په بل خوري، نو په داسې زندګۍ کې برکت نه. بل دا چې یا ته دومره خرچې کې چې سبا له به سوالونه کې، نو داسې زندګي هم صحیح نه ده. اصل زندگی میاناروي ده، ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو غنم او وربشي دا ګډ وډ کوي د کور دپاره، د خرڅولو دپاره نه چې تاسو خرڅوئ، د کور دپاره ګډ وډ کوي چې تاسو دا ډېر عمر وشي. دې نه مراد میاناروي ده چې داسې خوراک کوه چې نن دې موس کېږي او سبا دې موس